السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډیر د افسوس مقام دی چې یو نشئی خاوند را پاسېدو چې هغې خپلې ښځې نه سترګې ویستلې او خپله ښځه په دوانو سترګو باندې ړنده کړله. ملګرو اخره ور په څه ګناه کې اوس هغه ظالم خاوند یې پولیسو ګرفتار کړی دی او هغه په دې وخت کې په تاڼه کې په چغو چغو جاړي او همدغه وایي چې ما بې ګناه خپلې ښځې نه سترګې ویستلې. ملګرو نور تاسو ټول معلومات زموږ د ویډیو کې وګورئ. کو تاسو زموږ چینل کې نوی وئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو ډېر د افسوس او ډېر د ژړا مقام دی کله نه چې هم زموږ په معاشره کې دغه د ایس نشه راغلې ده. د ایس نشې د لاشه زموږ په معاشره کې خلک لګې دي بې ګناه قتلونه کوي. پلار زوی قتلوي، زوی پلار قتلوي. او داسې کسان مې هم سي کړي دي چې خپلې میندې هم قتل کړي دي، خو چې کله هم د هغو تحقیق شوی دی هغه یا چرسینی یا پوډریانی او یا د ایس نشې والی. ملګرو چې تر څو پورې زموږ په معاشره کې دا نشه بالکل نه وي ختمه شوې نه زموږ په معاشره کې به همدغه رنګې بې ګناه قتلونه هم کیږي. رور به راپاسي رور به قتلوي، رور به راپاسي خور به قتلوي، او څوک په خپل پلاران او څوک په خپل ماماګان او څوک په خپل کاکاګان هم قتلوي. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی چې دې کې یو ظالم خاون هم راپاسېدلی دی چې د خپل د ګل غوندې ښکلې ښځه چې چې دا ښځې نه د دې ظالم انسان 3 بچي خو مو او هغه وخت کې د ایس نشه نه وه کړې او کور ته راغلو او ښځې ورته ویلې چې بس دی دا د ایس نشه پرېږده چټکه روزګار کوه. نو ملګرو په هغه دوران کې د تیزاب راغستې دي او په سترګو کې ورته تیزاب اچولي دي چې په هغې سره د دې ګل غوندې ښځې د سترګو نظر خو تللی دی. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی او ډېر د ژړا مقام دی. حکومت له پکار دی چې دا ظالم انسان دی زر تر زره پانسي کړي شي. الله مګر کو داسې کسان راشي او دوی سره روغه وکړي. ملګرو زه خو دا ښځې فیملي ته دا وایم چې دې لږ څه بالکل روغه مه کوئ. الله مه کو تاسو کو دې کس سره روغه وکړه سبا به همدا ستا خور ده او سبا به دا ستا خور قتل کړي. الله پاک دې نشئی خاوند هېچا له خو نه راوړي او الله پاک دې زموږ د معاشرې نه دا نشه صفا ختمه کړي. ځکه کو تاسو نن سبا ګورئ په هر کلي کې او په هر معاشره کې نشیان خلک شته دی او چې کوم ځای کې هم نشیان سیوا وي نو هلته کې بې ګناه قتلونه کېږي.